په خیبر پښتونخوا کې چې کم د اپریشن د خبرې چلیږي نو علي امین ګنډاپور د دې په باره کې څه ویلي دي. علي امین ګنډاپور وایي چې داسې یو میټینګ موږ نه دی کړی چې په هغې کې موږ دا ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې چې دی اپریشن به کېږي، ځکه هغه یو پوسټ کړی دی په خپل آفیشل پاڼه باندې، په هغې کې ښه صفا صفا دا ویلي دي چې د اپریشن په باره کې چې دی موږ څه خبره نه ده کړې. موږ چې په کوم میټینګ کې ناست وو نو په میټینګ کې چې دی موږ هم داسې خبره نه ده کړې چې په راتلونکي وخت کې چې دی په خیبر پښتونخوا کې به اپریشن کېږي، او چې اپریشن کېږي نو هغه به موږ په اعتماد کالي د هغې نه وروسته چې دی دغه اپریشن به کېږي. بل لا زیاتر کسان وایي چې دوباره بیا د دهشتګردۍ هغه لهر چې دی هغه دوباره را روان دی، نو دوباره هغه زموږ د لاس راځي، ځکه چې په دې کې موږ د هغو سره ملګرتیا کوو، ځکه پښتون چې دی هغه خپل پښتون خپې په خپله وایي، موږ پسې پنجابی نه دی راغلی، خو دغه پښتانه دي زموږ چې کم مشران دي هغه راپسې دا خلک راولي او د هغې د وجې نه دا پښتانه چې دی دا والا کېږي، پښتان د پښتون د لاسه چې دی هغه تباه دی. که تاسو ګورئ زموږ چې کم مشران دي کله بدلی شي که د هر شي مبارکه شي هغه خپلې خبرې چې دي هغه نه کوي، د سره وجې نه کوي، ولې چې کله هغه اقتدار ته لاړ شي نو هلته کې د خپلې کرسۍ چې دی د دې سره خالي غمي، خو د خپلې صوبې چې دی د دې سره غم نه وي. که تاسو نواز شریف او شهباز شریف دا وګورئ نو هغه خپل پنجاب ته چې دی هر شی وړي، د بدلی بټنه چې دا هغه هم په پنجاب کې لګېدلي او دا دسخط یې ورسره چا کړي دي، دا ورسره هم دې پښتنو کړي دي، داسې نه دي تللي چې دا ډایرکټ راغسې ده او هلته کې وړې ده، خو دې ورسره چې دی دغه دسخط کړي، خو کله چې د دې اقتدار لاړ شي او د دې نه کرسۍ لاړ شي د هغې نه وروسته چې دی بیا په حکومتونو پسې چغه وکاږي. نو دغه شانتې اوس د اپریشن دا خبره چې دا را روان ده، د کومو سره چې کرسۍ نشته هغه قسم خبرې کوي، یو پارټي پکې راچوي بله پارټي پکې راچوي چې دا د دې پارټۍ والا پارټیان پکې مه راچوي، ټول یو شي او یو اواز چې دی دا اوچت کوي چې پښتون چې دی هغه امن غواړي.